سیکیورټي سټیټ چې کومه پالیسي وه د 40 کالو راسې موږ ډېر ورزولو ډېرې رنځولي وو د سوات دیر بنیر نه واله د وزیرستانه پورې خلک ټول ګډبار شوي دي کورونه یې پرېښي دي در په در شوي دي نو دا پالیسي چې کومه وه دا موږ له دې نه تپوس کوو چې په دې کې تاسو څه ګټې راوړې څه به ترې اخیسته او څه ترې اخیستل غواړئ نو ټول اختیارات د خارجه داخله ټول ستاسو لاس کې دي نو دا ملک خو د هغې پالیسو د وجې نه ډېر تباه برباد شو خصوصا پښتانه ډېر دردېدلي یو ډېر کړېدلي یو نو اوس حیات خان شیرپاو چې کوم دی د دې ټوله ډله آفتاب خان دې ملا تړلې ده د پښتنو یووالي ته او په دې خبره باندې چې اوس د یو نوي سوشل کنټرکټ ضرورت دی د دې لپاره او د دې غاصبانه ظالمانه سیاست د خلاصي لپاره موږ دلته وایو مشره مخکې شه موږ دې په شا ولاړ یو په دې صوبه کې څوک دي هغه ستا سره ولاړ دي خو دا پښتانه راغونډ کا را یو ځای کا او که اوس هم یو ځای نه شو نو بیا نور تباه کېږو نور د برداشت نه بار یو موږ هغه ته دا خواست دی چې د پښتنو لښکر سربراهي وکړه مشري وکړه او ټول غاښ په یو ځای راغونډ کړه چې د دې په غضبه خلاص شو او تشکر اوږدې خبرې نورې نه غواړم